اخلاص یې که نه طالب کې استاذ کې او مدرسه کې الله بیا علم ور نصیب کوي. مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه فرمایل زما شیخ او استاد په دې خپلو غوږونو مې ته اورېدلي دي. وایي زه چې لاړم دارالعلوم دیوبند ته نو په دارالعلوم دیوبند کې داخله بنده وه. وی داخله چې به کله بنده شوه نو بیا به هغوی څو ورځې دپاره یو طالبانو سره ګزاره کوله. ابه دا وه چې که څوک ډوډۍ خپله پیدا کولی شي نو موږ به تاسو له رهایش په جومات د دارالعلوم دیوبند جومات کې رهایش به درکړو خو روټۍ خپله پیدا کړي. نو چې زه لاړم نو بس داخله بنده وه نو ما ته همدغه ناظم ووایي که بچې ډوډۍ پیدا کولی شي نو دې جومات کې به درته موږ د رهایش ځای درکړو. ما سره اوس ډوډۍ د کوم ځای نه پیدا کړم یو کال دونه پیسې خو نشته. وی ډېر پریشانه وم. یو طالب العلم راغی او ما ته وی چې ولې پریشانه ما یې دې وجې نه وی په نیمه ډوډۍ او په نیمه کاسه ترکارۍ دې ګزاره کېږي؟ ما وی بالکل به وشي. وی دقه ځای بستره وغورځوه او غږ به نه کې او دلته به تاله غرمه او ماښام نیمه روټۍ راځي او نیمه پیاله ترکاري به درته راځي نیمه پلیټ. ډېره ښه ده. بس ډېره شومه هغه طالب به غرمه ما لږه غوندې ترکاري راوړله او نیمه روټۍ به یې راوړله. سهار او ماښام کال خلاص شو. چې کال خلاص شو طالب نه مې تپوس وکړه ای بچ ورورې دا تا د کوم ځای نه ماله راکوله؟ تا زه پېژندم. وی نه ته خو دغه وې د پاکستان هغه وخت کې دا هند و پاک یو دا هغه خیبر د علاقې د پېښور د علاقې او هغه طالب چې ته د سند و که د کوم ځای علاقې و بنګال و که د کوم عثمان ایر څنګه دې راکوله؟ وی زما رور وی طالب العلم مړه مې در باندې خفه شو ته به اوس واپس پېښور ته ځې. نو وی ماله چې د مدرسې نه کومه روټۍ مقرر وه ابه مې نیموله نیمه تاله درکوله نیمه ما پخپله وخوړه او ترکاري به مې نیموله نیمه مې تاله درکوله نیمه پخپله. زه اوس وایم چې هغه طالب به عالم شوي ابه جمدي یا به مړ وي څومره خوش قسمت او چې د هغه په نیمه روټۍ خدای پاک شیخ الحدیث مولانا عبدالحق جوړ کړ. دیوبند ثانی محتمم او شیخ الحدیث خدای پاک جوړ کړ د اخلاص دی. دا زمونږ ساتي دی کرامو صاحب. روټۍ به کم ځای وه ترکاري به کم ځای وه خو امام ابو حنیفه رحمت الله 14 مدرسې چلولې. روټۍ هم د ورکوله یوازې روټۍ نه د دې ټولو طالبانو جامې به هم د ورکوله د دې طالبانو جیب خرچ به هم د ورکو د دې استادانو له به هم پیسې ورکولې. ولې امام صاحب څه غریب خوار پړق مولا نو لکه زمونږ په شان دی. خوار پړق مولا نو چې وفات شو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خزانه کې 56 کروڑ درهم پراتو. 50 کروڑه چې ستا د زورداریانو سره او د کټاګانو سره هم دونه پیسې نشته څومره چې هغه سره پرتې وي. او د سکول دا به د کپړې تجارت کو او تقوا څومره وه یو سړي ته 100,000 روپۍ درهم په یو سړي قرض وي. امام صاحب له لار کې مخې له ورغې نو سړي ته په دې کوڅه کې داسې مخه وکړه. امام ابو حنیفه ور منډه کړې او کلکې یې رونیوه. وی برخوردار دا دې خوا مخه دې ولې وکړه؟ وی حضرت ستا په ما 100,000 درهم پورې دي او شته نه ما له حیا راځي پیسې پیدا کړم بیا به ملاقات کوو. وی ښه لکه زما د قرض د وجې به زما یو مسلمان رور شرمیږي ما سره ملاقات به نه کوي زه د الله په نوم مې درته وبخل او په رمضان کې او په اخترونو کې به ډکې ډکې کاسې په کونډ په یتیمانانو په مسکینانو په غریبانانو ویشلې. دی تقوا مدرسې چلی او دغه امام ابو حنیفه څومره لوی شخصیت دی څومره متقي دی. بیبي یې وی هر پېشمني کې به کله تهجد وکړل نو قبلې ته به مخ کړې چې قبلې ته به مخ کړې نو یې ږیره اوږده وه سپینه وه سپینه نو هغه خپله سپینه ږیره به یې دغسې ونیوله. وی دا منظر ما ته په خپلو سترګو اوس سترګو کې پروت دی. قبلې ته به مخ کړې او دا سپینه ږیره به یې ونیوله داسې او د سترګو ته به یې داسې را مخامخ کړه او په سلګو سلګو په چغو چغو به ژړل سبا بانګه پورې به ژړل او چغې به والې او څه به وې یا الله ابو حنیفه نعمان خالی لاس تاله در روان دی خدایا اسم ورسره نشته. الله د دغه سپینو ډکو لحاظ بکې نور څه نشته. الله د ابو حنیفه د دغه سپینو ډکو لحاظ بکې دا چغې جړاګانې به وهلې او دې کې به پې بانګ ویلی شو نو مانځله به روان شو.
حضرت عبدالله ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث ته تاریخ وګوره چې کله وفات کیږي شاګردان ته گیر چاپیره تودي او د حدیثو درس شروع دی او دومره تکلیف دی وته چې کله وی مخکته کې او کله وی ما مخبره کې او شاګردان وی حضرت چټي بکو تاله تکلیف دی وی نه 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 د دنیا تکلیف سره بګورو خدای دې د قبر د تکلیف نه ساتي چې دلته راحت او قبر کې تکلیف بیا بسی چې دلته تکلیف خو چې قبر کې راحتي نو شاګردان دې ما کوس کې نو هغې خلاص خپونه ونیوه هغې دا مطلب و چې دې تنګ شوی دی مریض تنګي کله یو پوړي کله بل خوا نو چې لاندې کوزاو نو په ځمکه و نو شاګردانو ورته بستر اچو نو نه لرې کې په دې خاورو مې کښېنوئ وی حضرت دا خو خاوره ده وی لږ ساعت پس ور روان یم لږ ساعت پس ور روان یم نو په خاوره مې کښېنوئ شاګردان زمونږ الحمدلله د دین طالبان زمونږ د استادانو ډېر لحاظ ساتي نو په خاورو کښېنم وی مخ را لږ قبلې ته کې مخې قبلې ته کړه وی عبارت وایه طالب لګیا د عبارت شروع کړه او لږ ساعت پس څه وایي چغې کړې باز طالب ته وایي باز بند کا طالب بند کړې او چغې کړې یا الله عبدالله تش لاس در روان دی خدای ته به عبدالله سره سکې او په دې چغو کې دې ساه لاړه وفات شو دا زمونږ د استادانو کم چې زمونږ سند کې د مشت نمونه خروار صرف 3-4 مې درته ذکر کړ حضرت امام ابو حنیفه زمونږ د حدیثو سلسله سند کې نشته زمونږ شیخ دی استاد دی د استادانو استاد دی زمونږ امام دی لیکن دا بعد پکې شته دی ابو هریره حضرت عمر دارنګې نور راویان حضرات که تاسو تاریخ وکړ دا د دې تقوا نو زمونږ علما شرط لګی د استاد د حدیث لپاره زه د پښتنو په ژبه تعبیر کوم دا طالبان راوي ورته وایي شرط لګی هغې دپاره چې یو به دی مسلمانی یو به دی عاقل لیونی بني یو به حافظه مضبوطه لري او دویم عدالت به پکې وي تقوا به پکې وي او بل مروت به پکې وي مروت د خلاف عرف کار به هم نه کوي علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه په مقدمه د فتح الملحین کې لیکلی دي هغه خو عجیبه لیکلې ده وایي چې کم سړی هغه لوس سرګردي په بازار کې بې پټکي او بې ټوپی عام سړی کې ګرځي څه پروا نشته خو چې کم سړی هغه بې پټکي ګرځي او بې ټوپی په بازار کې ګرځي نو دا د حدیث استاد او راوي نشي جوړېدی دې خلاف مروت کار کوي مولا دپاره دا د مروت خلاف او زه څه وایم زه پکې د ځانه وایم تاسو را سره منئ هم او که نه منئ مې منئ زه یم چې بازار کې د چولو تال ته ناست یو پټکې په سري او چولولو والا ته وایي چې چټني پکې او 2 قاشوغې نور هم راوله دام د مولا دپاره د مروت خلافه ده او چې بیا د لري تال ته ناست دي د لري او یې واچوه پکې یو څو قطرې که نه دام د مولا دپاره خلاف مروت دی یعنی مولا صاحب به د هغه څیزونو نه ځان ساتي چې شرعا ناجایز او قبیح دي او د هغې نه به ځان ساتي چې عرفا قبیح دي عرف کې ښه نه لګي دې راویانو مونږ ته دا احادیث رسول الله مبارک را رسول دي قسم په خدای د یو حالت دا زمونږ په کتابونو کې خلکو پر رجالو غټ غټ جلدونه لیکلي دي ټول مونږ سره محفوظ پراتی ما ته د خپل نیکه د پلار نه مخکې خپل نسب اصل لږ ډېر یاد دی لیکن د حالاتو نه نیم خبر د خپل پلار حالت راته معلوم دی ولې چې غیږ کې ماشوم لوی ما د خپل باباجي نیکه حالت راته معلوم دی ولې استاد مې ماشوم یې لوی کړی م ورسره لویم تر مرګه پورې ورسره وم او د هغه د پلار ما نه دي لیدلی شیخ محمد اسماعیل خو اورېدلی مې دي چې هغه یو لوی عالم او قاري او د علامه شمس الحق افغاني صاحب هم استاد و لیکن د هغه نه پورته نومونه یاد دي خو ماته حالات نه دي معلوم نمونه یاد دي خو ماته حالات نه دي معلوم لیکن د حدیث او استادانو کې ما خپل شیخ مولانا عبدالحق داغه استاد مولانا حسین احمد داغه استاد شیخ الحدیث شیخ الهند مولانا محمود حسن داغه استاد مولانا قاسم نانوتوی داغه استاد شاه عبدالغنی مجددی زور پسې الحمدلله یو مونږ ته الحمدلله معلوم دي حافظي څنګه حافظي وي ماشاءالله داسې حافظي چې حیران بشي ما د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه په خپل اورېدلي دي او غالبا د هغه علوم القرآن کې هم دا جمله شته دی خو ما نه اوس یېره ده خو غالبا چې شته دی وی داسې حافظې خدای پاک صحابو له ورکړې وې چې هغې خلکو ته د خپلو اسونو نسبونه یادو
چې زما دا اس د پلانکي د اس پلانکي د اس په زوی دی د هغه اس په د پلانکي د اس په او دا د خپلو اسپو نسبونه هغوی په قصیدو کې او په شعرونو کې ذکر کړي کم قوم ته چې د خپلو اسپو نسب یادي څومره مضبوط حافظ دی الله ته پته و چې دا قوم د قرآن او د پیغمبر د حدیثو د زده کړې دپاره منتخب کوم او دا خو امیین د خط و کتابت والا نه دي نو راشه حافظې ولا ښې مضبوطې ورکړي